يثبت القوم عند إطلاق الأحكام إلا إليها. اوس دو حکمات ته ذکر کړل. حکم شرعي یعنی نسبت په مسله کې وي، شرعي مسله کې دا دوه قسمه وو. یو هغه نسبت وو يتعلق بكيفية العمل چې تعلق کیفیت العمل مسلې سره وو. شریعت چې بعض مسلې داسي چې عمل موضوعي محمول یو کیفیتي لکه صلات فرض، صلات عمل دا فرض کیفیت ده، یا مثلا زکات فرض یا حرام پکې محمولی موضوع عملی لکه قتل حرام. یو هغه نسبت وو په شریعت کې چې په داسې مسله کې وو چې مسله کیفیت العمل نه مرکبه وه، عمل موضوع محمول کیف. بل داسې نسبت وو چې تعلق داسې مسلې سره و چې معتقده مسله وه لکه جنت حق ته یا خدای پاک سبحانه واحد لا شریک ته، دا معتقده مسله ده. په دې کې نسبت پروت و. دا نسبت اولنۍ نسبت عملی فرعي و، دوم نسبت اصلي و ځکه عقیده اصل د په نسبت سره عمل ده. اوس دې نه بعد دا مسله کوي چې د دوو نسبتونو سره تصدیقات او تعلق دي. ځکه مسلې خو هغه مسلې کنه چې تا تصدیق چې تصدیق نه په اصل بیا خو مسلې مجهولې دي. او فن مسلو ته وایي، تصدیقات ته وایي، علم وایي. دی وایي چې اول نسبتونه چې په عملی مسلو کې پراته دي لکه صلات فرض یا زکات فرض، دې کې چې کوم نسبتونه دي دې سره کوم تصدیقات متعلق دي. ځکه چې ډېرې مسلې دي، ډېرو مسلو ټولو مسلو کې موضوع عمل ده، محمول کیف ده او تصدیقات تعلق ته ورسره. دغه تصدیقات ته وایي علم الشرائع والاحکام. علم الشرائع ولې ورته وایي؟ ځکه دا شریعت نه مستفاد دي، دا خو شریعت نه ماخوذ دي، یعنی کتاب و سنت نه ماخوذ دي. که چېرته داسې وی چې شریعت نه وی بیا خو صلات فرض پته موږ ته نه لګېده، په عقل خدا نه معلومېږي. الزکات فرض پته موږ ته نه لګېده، دا موږ ته شریعت بیان کړی ده. عقل نه ده کافي فی الاثبات، ځکه دا ته علم شریعت وایي. نو اضافت علم شریعت ته اضافت موقوف علیه ده. یعنی دا داسې علم ده چې شریعت نه مستفاد ده، شریعت نه موږ معلومو، شریعت نه علاوه دا مدرک بالعقل نه ده. حدیث علم الاحکام وایي، ځکه احکام چې مطلق ذکري بیا داونه مرادي. کوم احکام؟ عملی احکام چې اعمال سره تعلق دي، ځکه ورته علم الاحکام وایي. والعلم المتعلق بالاولى، کوم تصدیقات چې متعلق بالاولى اولنی نسبت سره يسمى علم الشرائع والاحکام. دغه علم تصدیقات ته وایي علم الشرائع والاحکام. اوس علم الشرائع ولې ورته وایي؟ لما ان لا تستفاد الا من جهه الشرع. لما دیو جنا انها چې دا تصدیقات چې په دوه نسبتونو باندې دي چې عملی مسلې کې دي، دا نه دي مستفاد او حاصل الا من جهه الشرع، ملک له وجه شریعت نه. شریعت بیان کړی چې شریعت صلات مسلې نه کی بیان، هغه کو سره ځان معلومه. او علم الاحکام له ورته ولا يزن كل فهم زين نه ورجی تیز اند اطلاق الاحکام. کله چې مطلق حکم ذکر کی، چې حکم مطلق ذکر کې نو زین چې تیز دي دغه تزین ورجی. کوم ته ورجی؟ تو علم ته وایي ورجی چې هغه عملی مسلو سره متعلق دي. دغه علم ته علم الاحکام چې ذکر دي، احکام ته چې مطلق ذکر دي، بیا دغه علم ورنه مرادي. کوم علم؟ چې تعلق عملی مسلو سره. ولا يسبق الفهم، تیز ذهن نه دي اند اطلاق الاحکام. کله چې ذکر دي مطلق حکم الا الیها، مگر دغه تزین دي چې کوم علم عملی مسلو سره متعلق. دا خو هغه معنا و چې مخکې احکام شرعیه نه نسبت معنا واخلي، چې کوم مخکې ډېر معنی کړو پرون. اګه هغه ته حکم شرعي نه مراد ځان واخلي، بیا چې حکم اطلاق په ځان باندې کې په تصدیقات باندې ادا څه معنی وکړي چې اذعان په شریعت کې چې کوم تصدیقات ذکر دي، بعض تصدیقات داسې دي
يتعلق بکیفیت العمل چې کیفیت العمل مسلې سره تعلق هغه باندې تصدیقات عملی مسلو باندې لکه صلات فرض اباظ تصدیقات داسې دي يتعلق بالاعتقاد چې تعلق معتقد او مسائل سره ده چې کېدې تعلق سره عمل کې نه راځي لکه جنت حق تا یا نور دا کېدې المیزان حق ټول دو تصدیقات الاحکام شریعه تصدیقات چې شریعت وسله یو هغه تصدیقات چې عملی مسلو سره متعلق یو هغه تصدیقات چې اعتقادي مسلو سره متعلق لکه جنات حق باندې تاسو تصدیق ده اوس ول علم المتعلق بالاولى دلته علم هم تصدیق تا هغه هم تصدیقاتو نو علم په معنا د تصدیق سره وسنه ده ځکه خو حکم شرعي هم تصدیق وکړ حکم عملی تصدیق وو حکم اعتقادي تصدیق وو اوس ول علم المتعلق بالاولى چې هم تصدیق کې بیا فائدہ معنا ول علم المتعلق بالاولى هغه تصدیقات چې تعلق اولنی تصدیق سره کیا تصدیق په عملی مسئله ده بیا وشوي و بي ثانيه هغه تصدیقات چې تعلق دوم تصدیق سره چې اعتقادي مسلو باندې کوم تصدیق وو هغه سره تصدیقات تعلقي بدعت المتوحد و صفات وایي دا معنی نه جوړیږي ځکه تعلق کی تصدیق سره ناروا ده تصدیق هم مسلې سره تعلقي تصدیق سره خو نه تعلق تصدیق په خپل مفرد ده التصدیقات هم مسائل سره متعلق دا تصدیق په ځان ته دا مفرد ده لا يتعلق بالتصديق بل دا تصدیق قیام کی صفت ده تصدیق چیرته والته عقل قیام مرتبه دي یعنی عقل ور خیال چې عقل ور خیالي دې ته قیام مرتبه دا خو قیام مرتبه کې دا تصدیق پروتي قیام چې دا صفات دي د نفس او د ذهن صفات چې دي دا معلوم دی علم حضوری وي نه معلوم دی علم حصولی التصدیق علم حصولی ده اخو لاندې مسئله سره متعلق پورته قیام کې نه متعلق چې ځان متعلق یا تصدیق نو تصدیقات په خپل ځانات دي قیام مرتبه دي ذهن کې دي چې عقل ور خیال حالت ځان پیدای باور صفات د نفس نه صفات معلوم دی علم حضوری فلا يتعلق بالتصديق اسره تصدیقات نه متعلق دي ځکه تصدیق علم حصولی ده علم حصولی مسلو سره متعلقي نه چې صفات النفس سره متعلقي صفات النفس معلوم دی علم حضوری دیو جن د تعلیم متعلق بالله علم نه مراد تصدیق نه بلکې علم نه مراد مسله واخلې اوس دا څه معنی والعلم المتعلق بالله هغه مسلې چې تعلق اولنی تصدیقات سره چې حکم شریعه عملی وو یعنی تصدیق شریعه عملی یکسره مسلو تعلق شي من کبیر تعلق المعلوم بالعلم والعلم المتعلق بالاولى هغه مسلې چې تعلق اولنی تصدیقات سره کیا تصدیقات عملی دي لکه دې تعلق ته معلوم بالعلم يسمى علم الشرع والاحکام دې مسلو توای چې هغه تصدیقات اولنی سره تعلق ده چې عملی تصدیقات دي دوه مسلو توای علم الشرع والاحکام او جزاد الایمان لا تستفاد الا من جهه شرع علم الشرع ولا ورته دي د مسلو ته د علم متعلق قوانین مسلو ده ځکه دا مسلې نه دي مستفاد مګر شریعت موقوف دي دا مسلې خو شریعت نه حاصل دي چې صلات فرض زکات فرض مثلا ولا يذكر فهم عند اطلاق الاحکام الى امن د زین نه وي چې مطلق حکم ذکر شي مګر دغه مسلو دا مسلې زین تر دي چې دا احکام دي کومه دا عملی مسله نو دا علم په معنا د مسائل سره ځکه مخ چې حکم په خپل تصدیق وو انو تصدیق سره خو بیا تصدیق نه متعلق کړي نو دلته علم به معنا المسله او ځا عبارت داسې ده والعلم المتعلق بالاولى يسمى علم الشرع والاحکام دا اوله مجرور دی با اجاره ده معمول مجرور ده عامل مجار ده يسمى علم الشرع والاحکام علم الشرع والاحکام مرفوع ده نائب فاعل ده يسمى پکې عامل ده نو دا معمولین دي د عاملین مختلفین مجرور په موصوف له مجرور مقدم ده بالاولى اوس پسې راځه والثانیه المتوحد وصفات نسخه اصل کې والثانیه ده بنا په کلام د خیالی والثانیه المتوحد وصفات نو دا ثانیه په اوله عطف ده
دا عطف مجرور ده په مجرور مخشي اوله متعلق ده باو دلته ثانیه کې هغه به عامله ده هغه بالاولى والا خپل به نسبت کې جاره دا عطف المجرور المجرور ده علم التوحید و صفات دا علم التوحید و صفات دا مرفوع ده عطف ته په علم الشرائع والاحکام یسمى پکې عامل ده نو چې دا سی عبارت کې وثانیه علم التوحید و صفات نو ثانیه به عطف په اوله علم التوحید و صفات په عطف په علم الشرائع والاحکام نو دا عطف معمولین مختلفین سره په معمولین د عاملین مختلفین والمجرور مقدم مجرور پکې مقدم ده په معطوف علی کې په معطوف کې فکفی الدار زید والحجره امر دلته هم عطف معمولین ده په معمولین د عاملین مختلفین دا مسله ده چې عطف معمولین مختلفین په معمولین د عاملین مختلفین جایز ده کنه فجوزه بعض مطلقا بعض وی دا جایز ده ولم يجوزه بعض مطلقا بعض وی دا ناجایز ده بعض وی ښه چې بعض وی ناجایز ده دا ولې وی ځکه دلته ووی واحده دا اثر د دوه عاملانو نشي نقل کولای چې اوري به اثر نقل کوي ثانیت ته اوري یسمى اثر نقل کوي توحید او صفات ته وو ضعیفانو دا نشي کوای دا کار چې د ذریعہ سره عطف صحیح سي د معمولانو مختلفانو په معمولانو د عاملانو مختلفانو ځکه چې وو حرف عطف واحده ده ضعیف ده دا دنه پرانه ده چې دا کارو کوي چې معطوف علی کې دوه عاملانو اثر معطوف ته منتقل کی ځکه جایز نه ده اباظ وایي چې جایز ده او چې مجرور مقدمي په معطوف علی په معطوف کې دلته داسې ده لکه فی الدار زید والحجره امر کې ثانیه عطف ته اوله مجرور مقدم په معطوف علی کې او په معطوف کې علم التوحید و صفات مرفوع عطف ته په علم الشرائع والاحکام دوه عاملین اثر و نقل کو مجرور مقدم چې مجرور مقدم به ولی جایز دي ځکه دا جار مجرور په منځري دي ظرفي یعنی دا ظرف تشبیه ده په شان دي ظرف حقيقي ده لکه ظرف حقيقي کې یو فعل خامخای جمعات ته دي کې هوا ده مثلا موږ تاسو په کې ناسو ظرف فعل من الافعال نه خالي دغه څه دا جار مجرور څه ده دا څنګه متعلق دي دا جار مجرور متعلق دي دا وضع دي ایصال معنی الفعل پر دا جار مجرور جار دې پر وضع ده چې دا ایصال معنی الفعل کی مجرور ده نو دا فعل نه خالي فیکفی رائحه من الفعل صرف بوی دې فعل پکې کافی یعنی جمانه بوی دې فعل پکې کافی صریحی فعل ته ضرورت نه ځکه دا فعل نه خالی عملا چې دا فعل نه خالی عملا نو دا په حکم دی فعل کې څه حکمن وایي کې دلته عامل ستا حکمن نو په بلوله کې عامل ستا حکمن فعل په ثانیه کې حکمن ستا نو وایي کې دا عطف چې په ووسه دا اثر نه کنکل د معطوف عامل معطوف علیه معطوف ده دا ظرف دی ظروف چونکه افعال نه خالی نه او دا کې رائحه من الفعل کافی وي دغه وجنه هغه عمل د جار گویا و نه د نقل کړه معطوف ده بلکې دې کې رائحه الفعل کافی ده چې کوم متعلق دی اول جار مجرور ده هغه متعلق دی دوم ده اباکی دا مرفوع علی المرفوع چې عطف دا و وکړه دا کار کوي چې و خو یو عطف کوي چې او دوا اثرونه شي کوي چې دوا اثرین نقل کی یا دا وجه چې چونکه دا جار مجرور دي ظرف دي و ظرف یتوسع فی ما لا یتوسع فی غیر ظرف کې توسعی ان دې کې دا څه احکام جایز دي چې نورو کې جایز دي نو په واحده سره دې نقل جایز ده چې معطوف علینا اثر د جار نقل کی معطوف تا
نو ظرف دغه حکم څه پکې صرف مرفوع علی المرفوع او عطف او دا د په وس پورا ده ځکه دا صحیح ده و بثانیه علم التوحید و صفات دا اصل نسخه ده وثانیه ده وثانیه دوم چې دا مسما ده په علم التوحید و صفات او دې علم التوحید و صفات ولې وایي دوم چې کوم معتقد مسلې هغه سره چې کوم تصدیقات تعلقي دا علم التوحید و صفات وایي ولې ورته وایي لمن نزال کا شر مباحث ورشف مقاصد ځکه اصل کې هو معتقد مسلو سره چې کوم تصدیقات متعلقي هغه ته خو علم العقائد کویل پکارو ځکه چې کوم تصدیقات معتقد مسلو سره متعلقي اته علم توحید او صفات وي نه کوم معتقد مسلو ته علم العقائد کویل پکارو چې عقیدو سره تعلقي علم توحید او صفات والے ہوتا ہے وې دا پکې مشهور مباحث دي کنه عقیدو کې هډيره عقیده دي او یو پکې توحید عقیده ده د صفات او عقیده ده دا پکې ډېر دا پکې اهمه مسلې دي او مشهوري مسلې دي او اشرف مسلې دي ځکه ټول فن نام کې علم توحید او صفات تسمیه الکل باسم اشهر المباحث تسمیه الکل باسم اشرف المقاصد لمن ذلك ذکر دا چې دي اشهر مباحث دي مشهور دي مباحث دي د علم کلام د عقیدو واشرف مقاصد دي اشرف مقاصد دي علم العقائد دي وقد كانت الاوائل من الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين لصفاء عقائدهم ببركه صحبه النبي صلى الله عليه واله وسلم وكل بلاد في زمانه ولقله الوقائع والاختلافات وتمكن المستغنين عن تدوين العلمين دا مشهور سوال ده چرکته علم الشرائع والاحکام دی کې فقه علم الاعمال دا ورته او بیا علم توحید او صفات ذکر کړه چې دا علم العقائد دا عقیده بیانې تفصیلا چې کوم تاسو په کتابونو کې بیان کړی دي متکلمینو مختلفې عقیده د اهل سنت والے د شیعه والے د جبریانو والے د خوارجو والے دا علم العقائد چې تاسو بیانو چې نام علم توحید او صفات دا خو نو په خیر القرون کې دا خو په زمانه د صحابه کې نو ان ضرورت ورته ولې که ضرورت وانه لبادرو دوه مخکې ته سبقت کوله چې دیني کم ضرورت وو هغه ته خو دوه مخکې سبقت کړل دوه همونه زیات اهمیت ورکاو دین ته نو دا خیر القرون کې نه و دا نه فقه انا دا علم کلام وو چې عادي متکلمینو علم کلام نقل کوي نه د عقاید او بحث کوي د اهل سنت د روافض او جبران دا ټول ذکر کوي نو دا نو په زمانه د صحابه کې تابعینو کې اکم شای چې په زمانه د صحابه او تابعینو کې نه نو دا یو احداث فی الدین ده دا جان نه جوړ دین ده په خپل دي جوړ ده لکه حدیث موضوعی چې راوی له جان جوړ کی دا احداث فی الدین ده یا دا دوه علم چې علم الفقه دا علم التوحید دا احداث فی الدین ده هر احداث فی الدین بدعت دا بدعت دي یا دا دوه علم بدعت دي وکل بدعت ضلاله هر بدعت گمراهی وي ځکه خلاف سنت دي فهذه ضلاله دا علمونه خو گمراهی ده وفي روايه وكل ضلاله في النار هر گمراهی په اور کې لکه گمراهان په اور کې دا گمراهی هم په اور کې قیامت پورې دي ځکه دام د خدای شان نه بعید ده ضلالت لکه گمراهانو صفای په کاذ دي گمراهیم سوجول پکار نو بیا تاسو دا علمونو مدح کو چې علم شرع او احکام ده علم توحید او صفات ده حالانکه دا قابل مدح نه دي بلکې دا قابل ذم دي نو دا جواب کوي وای وقت كانت الاوائل مستغنين اوائل چې صحابه تابعین دي رضوان الله عنهم اجمعین مستغنين دا مستغنی وو یعنی نفسي وجود وو خو استغنا وا وجد استغنا څه ده وجد استغنا ده چې له صفایا قائدین دا صحابه سره لګي صحابه عقیده صفاوي تابعین سره لګي تابعین عقیده صفاوي وجد صفای د عقیده سره ببرکت صحبت النبي صلی الله علیه وسلم صحابه سره لګي د حضور
منور مجلس په برکاتو ځکه دو حضور مبارک سره مشاهده وا نو د حضور صحبت په انوار او برکاتو سره دوه عقیدې نورانی وي اتابعین او د حضور مبارک مشاهده نه وکړي نه مجلس مندلو او جو زمانہ نږدې و زمانہ د حضور ته صلی الله علیه و وسلم دیو چې دو هم عقیدې نورانی وي صفاوي بل داسې حادثې ډېرې کمې وي چې هغې کې سوال ته ضرورت پیدا شي حادثې نه وي هلته صحابه او تابعینو دور کې چې داسې حادثې چې سوال وشي هغې جواب ته ضرورت پیدا شي بل اختلافات کم وو ډېر کم اختلافات ځکه په حدیثو باندې دو زړونه مطمئن وو نو اختلافات نه پیدا کېدی ځکه میلان نه پیدا کېدی ګمراهي ته بله دا ده که به معمولي چېرته په مسلې کې اختلاف راغلی نو تمکنهم من المراجعة للسکات بیا به دو قادر وو په رجوع باندې سکاتو علماو ته غټ غټ علما صحابه موجود تابعین دې وجې مستغنین دو مستغنین و تدوین نه تفصیلا نفس اجمالا دا کتابونه وو ځکه امام ابو حنیفه صاحب فقه اکبر لیکلی و امام مالک صاحب موطا لیکلی وه دا تابعینو دور وکړ دې وجې نه دا بدعت ځکه نه ده دا احداث فی الدین ځکه نه ده چې دا خیر القرون کې نفس وجود وو ها تفصیل نه و تفصیل ځکه نه و تفصیل نه دو مستغنی و وجه دې څه نه عقیدې صفاوي د حضور مبارک مجلس له وجه یا قرب زمانه له وجه حدیثې نه اختلافات نه که معمولی خبره پیدا شوه او به سکاتو ته دو رجوع کوي به حل کړه دې وجه تفصیل نه دو مستغنی و لہذا لم تكن بدعتا دا بدعت نه څه ځکه بدعت خو دې ته وایي چې نفسي وجود په خیر القرون کې او د فقه د علم کلام د عقیدو بعد فقه اکبر دې ته وایي چې دا فقه صغرا یې پکې تصوفي پکې او علم کلامي پکې دا ټول وکنه نفسي وجود خو وو په تفصیل نه و ځکه تفصیل ته ضرورت نه و ها چې کله تفصیل ته ضرورت پیدا شو ځکه علما مجبور شول دې کې تفصیلات ولې ضرورت پیدا شو ځکه چې په مابعد زمانه کې شیعه پیدا شو اشیاء او توغل په فلسفه کې اجان ته نوې نوې بدعات ایجاد کړي دارنګه خوارج پیدا شو هغه نوې نوې ایجادات په دین کې دارنګه جبران پیدا شو هغه نوې نوې ایجادات په دین کې وکړي نو ائمه الدین چې اهل سنت یا مجبور شول دي چې اوس تفصیل دین میں کلامو کی ا دې دوه ولې داویر واخلي دشمن والے ا دلایل واخلي رد کی تفصیلا خپل داو باندې عقلی دلایل وای نقلی وای چې براهین وګرځي ځکه عقل چې په نقل مؤید دی بیا برهان کتی دلیل ګرځي چې د خپل خبرې دوه په کته سره ثابت کړي ځکه به ورسره تفصیل کړه ځکه وای وقت كانت الوائل دا اسم د کانت ده من الصحابه بیان دی وایل ده من الصحابه والتابعین صحابه تابعین دي رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا خو اسم خبرې ورسره دي مستغنین دا جواب صحابه او متابعین مستغنی وو اوس منځ کې علت استغنا بیانې علت چې د صفای عقایدین ځکه دوه عقیده صفاوي دا سبب د صفای د عقیده ده عقیده ولې صفاوي په برکت صحبت نبی صلی الله علیه و آله وسلم په برکت مجلس منور د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم یو دا صحابه سره لګي او قرب بلاد په زمانه دا تابعین سره لګي علی وجه د قرب د عهد د تابعین زمانه د حضور سره نږدې زمانه کې برکات زیات ولکلت الوقایع اثر ته په صفای عقاید ان یو الدا چې کې د صفاوي د کېدو صفای پر سبب ذکر کړ چې د حضور مجلس صلی الله علیه و آله وسلم یا حضور مجلس ته نږدېواله دا سبب د صفای د کېدو دو ملت ولکلت الوقایع حدیث نه وي چې سوالات دي د جوابات به تفصیل ته ضرورت دوا ول اختلافونه نو صفای له وجه اختلاف بیان راځي چې تا طالبان جمع شي ملګان چې مزاج کې صفای لري نو په دې فریج په دا پیاله دا مړی دا چپلې دا کیسو باندې غوړ نه ټپي دا کټ دا بستر دې ته سوچ نه نه اصل سبق ته سوچ چې کله مزاج کې قدرت زیات نو پارشي سړی کاری پارشي باندې کاری کور چې کړه داسې کس موجودي چې پارشي کاری
زنانه ورنه تنګي ځکه چې کور ته ورګډېږي که نه یوه کیسه خامخا کوي چې بیا وځي بیا ورځي بیا بله کیسه کوي نو هغه خپلوان وایي چې دا به کله مري دا به کله مړېږي دې وجې نه صفایي چې په مزاج کې که نه نو مزاج کې استغنا پرته وي هېڅ چیز باندې سړي کار نه وي دا وړې وړې کیسې له سره سړي یادېږي نه که بیا څوک ور یاده کړي نو دا یې زر دفه کړي چې دا هېڅ خبوس کیسه نه ده چې چا پارشي کار وي نو غمجن سړی وجه دا ده چې خو پارشي کار لري نو دنیا کې خو ډېر حاجات دي ډېرې کیسې نو هر وخت به لګی غږېږي بیا ډېر هر وخت غږېږي دا مجلس هغه ورنه ستړي شي ګاونډیان دا څومره ډېر غږېږي دا ګوز وتمكن من المراجعة للسقاط کله به چېرته اختلاف پیدا کړ نو تمکنهم دو به قادر وو من المراجعة رجوع کول الى السقاط معتمد علماء مستغنين لصفايا قائدهم وا ولقلة الوقائد دوا وتمكنهم دري دي دري ولوجنا مستغنين دو استغناء عن تدوين للمعنى تصريف المعنى كالمشاريع والاحكام المتويد والصفات دين له مستغني تفصيلا نفس وجود فيو وتفصيل له مستغني وترتيبهما الترتيب ورقولنا مستغني ابوابا بابا چې ته بابونه لیکي کوشي کوشي په هر باب کې یو ډله د مسلو جمع کې دې ته ضرورت نه وځي چې مسلې پیدا نه وکنه یو وفصولا او فصلا ترتیب ورکول دینه مستغنی فصل کې تخصیصي باب کې لشتامیمی وتقریر مقاصد ما اپخول د مقاصد د ابواب و فصول تقریبا پخول دا پخول د مقاصد د علمینو دو مستغنیو چې دا مقصدونه ډیر پاخه کی چې دشمن باندې صحیح رد وسی فروعا و اصولا په اعتبار د تفریع مسائل سره په اعتبار د اصل مسائل سره تو دینه مستغنیو ضرورت نه وکړه الا ان حدث الفتن بین المسلمین دومره پورې مستغنیو دا غایه د استغنا ده استغنا تر دوره پورې وا تفصیل نه استغنا وا الا ان چې کله فطری جوړی سره بیا تفصیل نه دو نسل مستغنی محتاج له بیا ځکه تفصیلات وکړي نو چونکه نفسي وجود وو بدعت نه الا ان حدث الفتن استغنا وا الا ان تر دیره پورې چانه استغنا وا تفصیل نه چې فتنه پیدا شي بیا تفصیل ته ضرورت پیدا اعلان حدث الفتن دور پورې چې فتنه پیدا شي بین المسلمین مسلمانوں کې خوارج پیدا شي شیعه پیدا شي والبغي ظلم شوري شي علائمه الدين وائمه الدين یعنی اهل سنت باندې ظلمونه وسله امام احمد صاحب دوانه امام ابو حنیفه صاحب دوانه غړ ظلم مظالم په تیر شي په مسله د خلق القرآن کې چې چا ویلا معتزله چې قرآن مخلوق ته دوی مجبورول دو نه منل نو په دوروي والو انتهایی تکلیفونه جیلونه وزار اختلاف الاراء ظاهر ته اختلاف ته رای معنا فکرونه سره مختلف سره په مسلو کې والميل اميل ظاهر میلان الى البدع والاهواء بدعتونو ته خواهشات ارتا زمدي سره چې بدعتونه جوړ کړ لجان نه دین جوړ کړ خواهشات جوړ وکثرت الفتاوى فتاوی سره ډېر دي والواقعات حادثې ډېر دي ورجوع الى العلماء ارجو علماء ته زیات اصله فی المهمات په مشکلو مسلو کې فاشتغلوا بالنظر والاستدلال بیا ځکه دوی مشغول سره په نظر والاستدلال نظر عام د تعریف ته وایي چې تصور د ماهیت نظری ته په حاصل کې او دلیل ته وایي چې تصدیق ته ګرانه مسلې ته حاصل کې نو دوی مشغول بالنظر والاستدلال په تعریفات د حقایق والاستدلال اپادله وقایمولو په نظری مسائل باندې اجتهاد باندې دوه مضبوط ده چې صحیح اجتهاد کې نصوصونه والاستنباط استخراج کې وتمهيد القواعد والاصول القواعد مفصل ذکر کی تمهيد القواعد والاصول یعنی قواعد ذکر کی قواعد بنا غټه مسله چاته وي چې موضوع پکې کلی وي محمول کلی وي او تمهید القواعد ادو ممهد کیا تفصیل کی قاعده والوصول دا تفسیر د قواعد ده او ترتیب الابواب والوصول الترتیب ورکی دو
بابونو فصلونو ته په تکثیر المسائل ادوم مشغول سره په ډیروالي د مسلو ځکه چې خو مذهبونه ډیر سره نو مسلې ډیر سره دو مشغول سره په ډیروالي د مسلو بیا ذلت اثرات دلایلونه و اراده شوبه ادوم مشغول سره پر راوړلو د اعتراضات د دشمن اعتراض د دشمن ته شوبه ویله شوبه سست خبره ته وایي یعنی سست اعتراضات خو وما فاشتغلوا بالنظر واشتغلوا باراده شوبه ادوم مشغول سره پر راوړلو د معمولی اعتراضات د خصم دشمن بیا جوابته اثر د جواب وتعین الاوضاع والاصطلاحات ادوم مشغول سره په تعین دی وضع منا وضع اللغه یعنی اوضاع د لغت دو متعین کړي چې دا لفظ دې پر متعین دا دې پر والاصطلاحات اتعین دی اصطلاحات یو چې مثلا الفاعل مرفوع دا د نحوی اصطلاح ده دې دا وضاحت ده د منطقي اصطلاحات وضاحت یو هر فن اصطلاحات وضاحت یو وتبیین المذاهب والاختلافات ادوم مشغول په کامل بیانول د مذاهب د دشمنانو د اهل سنت اختلافات باندې